یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره تشریف فرماو. په دې کې یو بل صحابي راغی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان او سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په منځ کې کېنول. خلکو مې حیران شو چې دا کم داسې صاحب د مرتبه دی چې نبی علیہ السلام خپل ځان او سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په منځ کې کېنه. چې لاړو تاسو وکړو نو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل په دې وجه سره چې دای په ما باندې په دې ټکو سره درود شریف وایي. راځي الله دې کی چې تا او ما ته هم د محبوب نزدېکت نصیب شي. اللهم صل علی محمد كما تحب وترضى. الله نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته فرمای څوک چې دا درود شریف وایي د دې لپاره زما شفاعت واجب وګرځيږي. اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت فرمایي څوک چې دا وایي د دې پارا او یا فرشتي او زر ورځو پورې نیکانه لیکي. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله